بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب العزة عما يصفون. نو د دې ځای پورې دا اولنې بابو د احوال الاسناد الخبري د ویلو چې په علم المعانی کې بزا اته بابونه بیانومه. نو دویم باب عاد احوال المسند الیه دا مسند له احوال په دې کې بیانې. مسند الیه دې ته ویل کېږي چې په جمله کې هغه ته نسبت کولای کېږي. کم سیس ته چې نسبت کولای کېږي هغه ته مسند الیه وي، محکوم علیه ورته هم وي. که جمله فعلیه جدي مسند الیه ته فاعل وي، او که جمله اسمیه جدي مسند الیه ته مبتدا وي. پوه شئ؟ نو د دقه مبتدا یا د فاعل خو چې مسند الیه دغه احوال بیانوي. بیا وایي د مسند الیه احوال مقدم کړل د مسند په احوالو باندې، ځکه چې مسند الیه دا رکن اعظم دی، په دې باندې حکم لګولای کېږي. نو دا ځکه مخکې کړل. بیا د مسند الیه مختلف قسم احوال دي او ډېر شي احوال دي. بس چې دا لکه دا احوال د ختم کو ته پوه شو چې تا لکه نیم کتاب دی ویل دی، مختصر معنی تعلیم کتاب ختم کو وایي کې تاسو پروس کال ویلو پرې دا کې فصل فی ذکر والحذف و ذکر او بحذف کې والله مختصر دلګي لګوګدري دلګي د مسند الیه حذف کولو زیونه ذکر کوي. بیا وایي چې دا مسند الیه حذف کول مخکې کړل د مسند الیه ذکر کولو نه د مسند الیه په کم ځای کې حذف کولای کېږي. وایي ځکه چې په حادث سوزونو کې لاول عدم هغه مطلب دا څومره انسانان څومره مخلوقات دي نه دا پرې لاول نشوي، بیا الله تعالی دا شته کی نو چونکه عدم مقدم دی په وجود باندې د دې وجنه حذف د مسند الیه مقدم کو. پوه شو به باندې بیا تقریبا سنه حالت زیونه ذکر کړی دي چې مسند الیه په کم ځای کې حذف کول دا کیږي. دا د پوره غوړې بیا مخکې احوال المسند الیه دا مسند الیه احوال دا احوال څه مراد ده؟ الامور العارضه له، یعنی هغه امور هغه کارونه چې پیخیږي دیتا من حيث بدیه سره انه مسند الیه چې دا مسند الیه ده. وقدم المسند الیه علی المسند لما سياتي، او مسند الیه مخکې کړی د په مسند باندې چې دا ورسره راشي. خو دغه خبره د ورسره به توګي چې دا رکن اعظم وي په جمله کې مسند الیه، چونکه رکن اعظم وي په جمله کې د دې وجنا دای مخکې کړی دي. به حذف المسند الیه د مسند الیه حذف کول، یعنی کم ځایونه دي چې الګي مسند الیه حذف کول کېږي. اما حذفه وقدمه على سائر الاحوال، وإذا حذف مقدم کو په ټولو احوالو باندې، یعنی یو د مسند الیه ذکر کول دي، یو د مسند الیه حذف کول دي. د مسند الیه حذف کول مقدم کړل په ذکر باندې، بیا مسند الیه ذکر کول دا سویل په مختلف طریقو سره راځي، یا په علم سره راځي، یا په الف لام سره راځي، یا په اسم اشاره سره راځي، یا په موصول سره راځي. روسو پورا با سره روان دي لکونه عبارت، ځکه چې دا عبارت د حذف عبارت ده عن عدم الاتيان به، د نه راوړونه په دې سره، وعدم الحادث سابق على وجوده، او د حادث عدم دا سابق وي په وجود د معنی. یعنی څومره چې حادث سيزونه دي، حادث معنا نوی پیدا شوی سيزونه، نو کوم چې حادث سيزونه نو بده کې دا عدم مقدم ده په ذکر باندې په وجود باندې. لکه مطلب څومره انسانان دي پیریانان دي دا لاول نو په دنیا کې، لکه زمونږ تاسو وجود د نن نسل کاله مخکې نو الله تعالی موږ بیا موجود کو. ها اوس دلته بل خبره کوي کنه، ما ته وګوره لاول چې دلته ذکر کړل چې حذف د مسند الیه او د مسند ذکر کوي، دلته وی ترک د مسندو، نو دلته د لفظ ترک ذکر کړی دی او دلته حذف ذکر کړی دی. د دې وجه سره په خبره باندې پوه شوي. ها لکه دلته مسند الیه چې په کوم ځای کې حذف کولای کېږي نو حذف المسند الیه، او دلته مسند چې په کوم ځای کې نه ذکر کولای کېږي نو دلته حذف المسند نه ذکر کړی، بلکې سی پر خو دلته ترک المسند ذکر کړی. نو دلته حذف الته ترک دا ول ذکر کړی نه وجه لري دا چې موږ دا خبره وکړه چې مسند الیه دا رکن اعظم وي په جمله کې،
او دې ته ډیر زیات حاجت وي په جمله کې چې کله په جمله کې دا نه هغه جمله برابرې نه شي نو دا چې په جمله کې ذکر نشي نو دا د سیده چې دلته کې دا په جمله کې راغلی او بیا موږ حذف کړی او په مسند کې چونکې دا خبره نشته نو هغه ترک الګی ته ویل شي خو ترک ویل کېږي مکمل پرې خودل او حذف ویل کېږي چې دلته کې موجود او بیا حذف شوی نو دا مستملی چونکې رکن اعظم دی د دې نه بغیر جمله راځي نه نو موږ چې گویا کې دلته کې مستملی لاول ذکر شوی غواغه بیا څه شوی دی حذف شوی دی او په مسند کې چونکې دا خبره نشته نو الله کې ترک ذکر کړه حذف نه ذکر کړه پوه شوي ها وذكره ها هنا بلفظ العطف او ذکر کړه لګي دا په لفظ د عطف سره او بالمستری په مسند کې په لفظ ذکر سره تنبيها په لپاره تنبيه دې خبره ان المسند الیه چې مسند الیه هو الركن الاعظم او چې رکن اعظم دی یعنی ډیر لوی رکن دی شدید الحاجه الیه ډیر حاجت راځي دا حتى انه اذا لم يذكر و در دې چې کله دا ذکر نکړه شي فكانه اتي به ثم حذف نو دا دې گویا کې چې دا لاول راوړل شوی او بیا حذف کړل شوی بخلاف المسند بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابه لکه چې دا په دې منزلت باندې په دې مرتبه باندې نه فكأنه تريق عن اصلي گویا کې چې دا پر خو شوی اصل لري نه خادي نو دا خو د دې پر دا خبره وا چې مسند له ولې مخکې کړه لري او دویمه دا خبره وا چې مسند له دا حذف د مسند له د احوالو کې حذف د مسند له ولې په ټولو احوال باندې مقدم کړه دي او درېمه دا خبره وا چې دلته حذف ولته کې ترک ولې ذکر کړه دي وس احوال په کم ځایونو کې مسند له حذف کول کېږي نو دلته کې د سر زیاته سب ګوري فلیل احتراز عن الحبث یو نمبر 1 زیاده ده چې د عبث نه احتراز راشي د عبث به فائدې سیز نزان وساتل شي نمبر 2 او تخیل العدول الى اقوى الدليلين په دوو دلیلونو کې هغه کم چې قوي دلیل دی هغې ته عقل واوړي دریم او اختبار تنبه السامع عند القرینه ویلی دو چې د قرینې په وخت کې مقدار چې د سامع تنبه معلوموي چې دی خبردار دی که نه دی څلورم او مقدار تنبهه یا د دې هغه مقدار معلوموي چې څومره یخ دی نمبر 4 او ایهام صونه عن لسانک چې دا وهم دی چې ته د مسند له د ژبه د خپل ځان نه بچ کې یا عکس دی چې ته د مسند له د خبره نه کوي یا خو د تعظیم د وجې نه یا د برایي د وجې نه شپږم او تأتي الانکار لدى الحاجه د حاجت په وخت انکار کول نمبر بل او تعینه یا دا چې متعین کېدو د وجې نه او ادعاء التعین یا د متعین کېدو د دعوا د وجې نه یا د دین علاوه نو دا ځینې دي چې الله مسند له حذف کول کېږي لکه په دې خبره باندې پوه شوئ ها نو دا تقریبا 9 احوال دا له مسند له حذف ذکر شول نمبر 1 دوس ګورئ فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر وی مسند له په کوم ځای حذف کولېږي نمبر 1 ځای دا ده بغور سره ګورئ ما ته ګورئ مسند له په هغه ځای حذف کولېږي که مسند له ذکر کما نو د عبث راتلل بلازم راشي عبث ټکه یعنی بے فائدې ټکه ذکر کول بلازم راشي بے فائدې ټکه به ذکر کول سره شي لازم براشي ځکه چې لږه قرینه موجوده ده نو کته هغه ذکر نه کیږي فرق نه کوي معنا ازم په سمجھ کې راځي پوه شو به معنی او کته ذکر کو نو سب ذکر کول بے فائدې شی ذکر کوم لکه پوه شوي نو فلیل احتراز عن الحبث چې احتراز راشي د عبث بناء على الظاهر چې بینم لدلال القرینه ذکر قرینه موجود وي دلیل به باندې وان كان في الحقيقه ركنا من الكلام اقل چې دا په حقیقت کې رکن من الكلام نه نمبر 2 او تخیل العدول الى اقوى الدليلين من العقل واللفظ چې اړول هغه په دوه دلیل کې اقوا تا خیال د عقل او د لفظ نه یو سیس داره چې ته مسند له ذکر کې لفظ ذکر کې او دویم دا چې مسند له ذکر نه کې بلکې په عقل کې راولې نو دا اعتماد په ذکر معنی د چې دا لفظ باندې مان دلالت کوي په ظاهر سره دا ډیر قوي نه دی خو چې په عقل کې ستا یو خبره موجوده انده ډیر زیاته قوي ده نو کته ذکر کړه وې مسند له ذکر شي نو د دې اعتماد پر راشي په ظاهر باندې او که مسند له ذکر نشي نو اعتماد پر راشي په څه باندې په عقل باندې او عقل دې دا قوي دلیل دی د لفظ نه عقل ته قوي دلیل لرسنه نو موږ د مسند له ذکر چې حذف کو چې د لفظ نه قوي دلیل ته دا ووري څه دا ووري عقل ته
فإن الاعتماد عند ذكر ذکر اعتماد ذکر په وخت على دلاله اللفظ په دلالت په لفظ په دلاله باندې من حيث ظاهر وعند الحذف او د حذف په وخت على دلاله العقل په عقل دلیل عقلی وهو اقوى لافتقار اللفظ اليه ذکر چې دا لفظ چې دا محتاج بیا کیتا وانما قال تخير لان الدال حقيقه عند الحذف ايضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن ذکر دال په حقیقت کې هم حذف وي اغا هم لفظ مدلول وي خو دا څه په خیال کې راځي و دې ټول لپاره مثال لیکل کړه قال لي كيف انت قلت عليل چې وې زماره محفوظ امان د پوسو کو چې تا څنګه نو مار دې چې عليل زسما بما وس په اصل کې دا چې انا عليل په اصل کې څنګه انا عليل خو دلته دا مستنلی انا مبتدا ده مستنلی ده دا حذف کړی ده او عليل خبر دا څه کړی ده پاتې کړی ده لکه پوښوي وس دا دې دوانو د پاره د دې دوانو لپاره دا مثال ذکر کړل اولنې سو چې احتراز عن العبث راشي احتراز عن العبث راشي ګوره مونږ وې چې تا دې سړی ته څنګه نو ته دې زه خیمه خو هغه نه تاسو چې ته څنګه نو ته خیمه نو مطلب د څه پکې دي ته ویل چې زه خیم څنګه ته پوښتنه کړه بل چا په بارن خو نه کړه نو کته ذکر کړه نو عبث نه عبث به وې دې ټکه به دی ویلو پوه شوي دویم دا دی چې لکه کده ذکر کړی چې انا علیلون نو هغه لفظ په صرف ذکر کړی به وي خو چې دا وایي چې علیلون د دې نه مطلب دا ځین کې دا رااله چېرې دا بدله په ځین کې دا موجود دی مطلب د خپل ځان مراد بل څوک دی مراد پوه شو به معنی قال لي ماذا هو كيف انت دا څنګه قلت عليل نو ما ورته چې سما بیماری ما څنګه بیماری ما نو الله کو تاسو پروس کال دیما نیم بیته ویلو کنه سو سهر دائم وحزن طويل چې ولې خبر بیماری ما زکه چې ټول شپه یخه ما ټول شپه شوګری کوم او غم در باندې زیات غم در باندې زکه بیماری ما پوښوي دا دویم کړی تاسو پروس کال ویلو لم يقل انا على الاحتراز والتخيل للمذكورين د بار د احتراز لاول نه وجوا او تخيل المذكورين چې هغه دوه سيزونه کې کم اقوا دلیل دی چې هغه د عقل وروړي لکه پوښوي دریم او څلورم زه چې لکه د مستملی څخه حذف کوي چې لکه دا معلوم کی چې سامع یخته او ودره د سامع د یخیدو او داغه د اود کېدو امتحان اخلي یاد لري چې څومره یخته د ما د فکر لګ دی او کډیر دی د دغه د پاره دینین د مستملی حذف کوي الګه پوښوي به معنی ها و او اختبار تنبه السامع یا امتحان اغسل تنبه السامع د سامع د خبرداري عند القرينه د خبرداري او د اقوالي عند القرينه د قرینه په وخت لکه پوښتنه به دی معنی لکه الله تعالی فرمای هل اتى على الانسان حين من الدهر هل اتى على الانسان حين من الدهر نو دلګي اوس ګوره الله تعالی دا کوي چې هل اتى على الانسان اي راغله په انسان باندې انو دهر څه زمانہ نو قد اتى یا اولا ام لا یا هل يتنبؤ ام لا چې متنبئ ده کنده او اختبار مقدار تنبؤه شي یا د دې هغه د تنبؤ مقدار معلومه چې څومره یخته هل يتنبه بالقرائن الخفيه ام لا چې ایا د متنبه ده په خفي قرائن باندې کنه ده لکه پدای کې راځي په واقعاتو کې چې د بنی العباس یو خلیفہ نو د چا سره یو شراب څکونکو او داغه سره د یو ملګری سره د چین د پکشتي کې روانو ادي باچا د تاسو کو و اي طعام اشها عندك استا کم خوراک وخت جا ورته مخ البيز المسلوق یعنی اگې چې خټ کولای شي کنه او یا ورته کړل شي اوس داغه هغه دغه زیړ چې د مخ وختي زیړ مخ وختي نو دا خبر دوه کړه ختم شو خبره یو کال بل تیر شو آینده کال چې نه دی راغې او د کس نه د پوسو کو ما اي شيء د کم سر د خوخه نو دا خبره یو کال مخکې د شی وړو کړو کنه چې نه مو کړو څه د خوختي دا ورته هغه مې خو کړي کمی چې ورته کړی شي د زیړه دا مې خوخته د دې په بل کال باندې پوسو کو چې هغه پاسه سره د خوخه ده جوړ دی مال ملح د مال کې سر جمال کې په واچول شي کنه نو هغه ته چې هغه د مې یو کال مخکې ته پوس کړو ایا ته هغه یو کال مخکې نه خبره یاد ده کنده یاد نو دلته دا دغه ذکر کو ذکر نه کو مسلم له ذکر نه کو چې تا چې ما ته پروس کړلو چې هغه مې خوخه ده نو هغه د سره خوخه ده د مال کې سره د خوخه ده کنه عمر چې بوت ولا خوخه ده نه د مال کې سره مې خوخه ده نو دا به دا خبره ونه کړله نو مسلم له دغه حذف کړله اول سوا چې دغه د تنبه مقدار معلومه چې څومره یختره تاسو نه خبره یاد ده
پوه شو دې معنی او ایهام صونه عن لسانک یعنی وهمي د جبې بچ کولو ستانه چې یا خو دا کس ډیر زیات معظم دی او تا داغه دا جبه داغه دا نوم پر خپل څخه جواب باندې اغسته نشي اکس ډیر زیات معظم دی لکه پوه شوي ډیر زیات سره معظم دی او پر خپل ګناګار جواب باندې هغه نوم اغسته نشي لکه ته وې مقرر للشرائع موضح للدلائل فيجب اتباعه هغه ذات چې هغه شریعت لره مقرر کوونکی دی او دلایل لره واضح کوونکی دی نو هغه اتباع لازم ده اوس دلته خو تا دا ذکر کو خو مسلمان دې ذکر نه کړله ځکه ته وې چې مراد د دین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی خو زما د عجبه چې د اسخا د ګناګار ده نو بل خپل ګناګار جبه داغه نوم نشم واسطه یا دا چې یو سړی هغه ډیر زیات کمسلی اته چیرې د په نوم هغه سومن د خپل جبه نشم کړولې لکه ته موسوسین ساعن فی الفساد او فتجب مخالفته چې هاي کس چې هغه وسوسې غورځون کړي او فساد خورون کړي نو دا هغه تابعداري لازم نه ده ول د دین مراد ست سره شیطان دی ابلیس دی خو ته ابلیس نوم ناخله د شیطان نوم ناخله ولې ځکه ته چې د خپل جبه هغه باندې اسه کړولې نشم پوه شوې به باندې نو دا بل وجه ده چې مسلم لیک کله کله حذف کیږي د دې د وجه نه چې تخپل جبه بچ کې داغه نه یا خو د تعظیم د وجه نه او یا رسد د وجه نه تحقیر د وجه نه او ایهام صونه یا وهم راتل دا بچ کولو ده داغه نه صونی اے مسلم لی عن لسانک د جبستانه تعظیما له چې ته تعظیم کې داغه او اکسو یا ایهام صون لسانک چې وامي د جبه د بچ کولو عنه داغه نه تحقیرا له چې دا تحقیر کړه لکه پوه شو به باندې او تأتي الانکار لدى الحاجه یا د حاجت په وخت ته دا د انکار هغه گنجائش د سره لکه دا لکه فاجر فاسق دا فاجر نه فاسق دی اتر سو کوه لکه چاته وي عمران خان ته نواز شریف ته نه نه زه خو ځان لا اصلي ګیمنو اس ځان لوي کته شو لکه عمران خان فاجر دی عمران خان فاسق دی جدا خلک به بس را بدلو جو لکه څنګه فاسق دی څنګه فاجر دی فاجر او فاسق بس دا مولانا عبد الرحمن سی ها نو ته ما خو لکه ته نه دی ویلي دا انکار په وخت کې دا په حاجت په وخت کې ته انکار گنجائش پکې نه لپاره هم مسلې عذاب کولې کیږي لکه پوه شوي او تأتي الانکار یا ایت یسره چې آسان وي دی متکلم ته انکار کول لدل حاجت د سپو کې لکه فاجر فاسق لکه دی فاجر فاسق دی عند قيام القرينه على ان المراد ده چې دلته مراد دې هر څوک دی چې لکه دا زید مراد ده ليتأتى لك چې آسان وي ستاره بار بیا ده ان تقول چې توه ما ارتو زيدا ما هو اراده زید نه وکړي بل غیر او بلکې ما سوق بل سوق یادو او تعینه بیا بل ده وای چې کله دا مسند الیه متعین وي کله مسند الیه متعین وي نو د هغه متعین کېدو د وجنه د متعین کېدو د وجنه هم مسند الیه ذکر کولای کیږي نه لکه بری خبره باندې پوه شوي لکه ته چې الرزاق ذو القوه المتين چې رزاق دی او خاوند لوی طاقت دی نو اوس بری کې تاسو څوک نه وای چې لکه څوک خو ارچا ته پته چې دا څوک دی الله تعالی فعال لما يريد نه څوک دی الله تعالی خدا متعین دی لکه پوه شو به باندې وسه دا خبر اعتراض دار چې مخکې ته وی کنه چې د عباس نزان بچ کول نو د عباس نه بزان بچ کولو کې دا تعین نه کنه کله چې متکلم مسلم متعین وي نو بیا ته دوباره ول ذکر کوي په تعین کوله نو الګم وی چې د عباس نزان ذکر کول او دلته چې الله تعالی دا نو موږ حذف کو نو دا د عباس ته وجه نه حذف کو بلکې دا لسره وجه موږ حذف کو دا دغه د وجه نه د تعین د وجه چې دا متعین دی او بل الله تعالی موږ قدر کو زم دا چې ورستو دا ادعاء تعین لیکل لري نو دا غي د توتیه او تمهید لپاره پوه شوي چې لکه یو کس نه متعین نه او ته دعوا ده دی کې چې دا متعین دی لکه یو سړی له بادشاہ دی اته چې دا بادشاہ بهر سړی پیژني اته وهاب الالوف چې غوړي چې توفیق ورکوم کړي او اته دا پته چې توفیق ورکړي د مراد سلطان وغسو نو دا دعوا ده تعین دا وکړه څه وکړه
او تعین والظاهر ان ذکر الاحتراز يعني العبث عن ذلك و ظاهر دا چې ذکر د احتراز دا عبث نه دا وې دا یغنی عن ذلك دا به پرواګوي د دین چې هغه ذکر کو نو دې ته ذکر کول د ضرورت نو دا ولې ذکر کړل نو لکن ذکره لامرین د دوه وجنه نمبر 1 احدهما الاحتراز عن سوء الادب چې د بی ادبین احتراز راشي فيما ذکروا له من مثال دغه چې دوی د دې لپاره کوم مثال ذکر کړل نو هغه الله تعالی لپاره ذکر کړل دا فعال لما يريد دا او کدی کې ته چیرې تل کې دا عبث نه د ځان بچ کولو لپاره نه الله تعالی د بی ادبی براشي وهو خالق الاحترام سورة فيما ذكروا المثال وهو خالق لما يشاء توجه الله تعالى خالق لما يشاء او فعال لما يريد نو ځل کې خالق لما يشاء فعال لما يريد نو څوک مراد ده الله تعالی مراد کته چې لکه دا له عبث نه ځان بچ کولو لپاره ځان احتراز کړي مسلمانین ذکر کړي دا خبره غلطه ده دویم التوتیه والتمهید لقوله چې توتیه او تمهید جوړ شي د دې رسونی قول نه بارج او ادعاء التعین چې له اساس متعین نه خلکو ته او دا غیر تعین کوي نو دی وهاب الالوف چې دا بادشاہ دلته اوس وهاب الالوف ته ذکر کړل اصل کې ده السلطان وهاب الالوف السلطان وهاب الالوف نو دا متعین نه خدای دعوه کوي دا متعین کېدو چې د بادشاہ سره خاص تعلق ده نو دا پته ده چې دا بادشاہ هر چاله تحفه ورکون کړي نو دا دعوه کوي چې دا سره متعین ده او نحو ذالک یا د دین علاوه نور وجه او دا سوجي چې کړه احتراز عن العبث او اقوى دلیلین ته ایت عدول کول او یا تنبه معلومول یا مقدار د تنبه معلومول او یا جواب بچ کول خپل د هغه نه د تعظیم یا د تحقیر د وجنه یا د هغه تعین متعین کېدل یا دعوه د تعین کول دا خو په دې دغه ولا ذکر کړل تلخیص المفتاح والا وز د لاندینی چې دی نه دی بګیدار خپل در ذکر کوي کذیق المقام عن اطاله الكلام بسبب زجر او سامه لکه یو سړی چې دی کنه دا ستړی دی او تنګی ده پکې او دی د هغې د وجې نه چې دا کلام حذف کوي کلام څه کوي حذف کوي لکه دی وایي قلت علیل دی وایي زه بیمار یم نو داسې ونی چې انا علیل بیمار یم ځکه دلته کې دی تنګېږي په دې خبرو باندې ستړی کېږي او محافظت علی وزن او سجع یا او فوات فرصت یا د فرصت د فوت کېدو د وجې نه لکه دغه راشي هیره نه چې انترس نه چې هذا غزال خلک وایي غزال چې دغه هیره دی که دی وایي چې هذا غزال نو به دې کې به دغه وبتې تختی لکه دغه که نه قاري صاحب چې خپل شاګرد ته ویلو چې لکه ما سره به ټولې خبرې په تجوید کې کوې نو چېرته اور لګېدل او بړستن اور اخیستی و چېرته نو هغه خپل قاري ته خبره کوله چې قاري صاحبه تاسو راشئ تاسو دلته کې په کمره کې اور لګېدلی دی او هغه اور د وجې نه ستاسو بړستنو اور اخیستلی دی او په ټوله کمره کې اور بلیږي اجو زه دا قص کوو نو هغه کمره ټوله سوځېدلې وه نو دا د فرصت د فوت کېدو د وجې نه مسلم ادب کې اوس په دغه ټایم کې خدا خبره پکار وه چې هلکه اور لګېدلی دی رامنډه او محافظت علی وزن او سجع یا د وزن او سجع په نثر کې او وزن چې دا په شعر کې وي نو دا سجع یا د وزن د حفاظت کولو د وجې نه هم مسلم چې دا حذف کېږي لکه دغه مخکې مثال دوی قال لي كيف انت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل نکدا بګ دې ویلې چې قال لي كيف انت قلت انا عليل سهر دائم نو بیا ولکه وزن به بدلیدو او قافیه یا د قافیه دی دا وما اشبه ذلك هغه چې مشابه وي دي كقول السيار لکه دا اخکاری قول غزال اصل کې هذا غزال لکه پوه شئ وکل اخفاء من غیر سامع من الحاضرین او یا دا کنه چې د حاضرون نه علاوه د نور څه خبره پټه حاضرون کې د بل څه خبره پټه لګته جاء راغه واستاد یو کس تپدله چې دا په باره کې خبره کوي او کده و چې لکه زید راغه نو ټول خلکو د پته لګي نو د نور خلکو د خبره پټي او سب یو ته نو دی جاء راغه یعنی مسلم له حذف کړي نه وکي اتباع استعمال الوارد على ترکه یا دا کنه چې دا دغه مستند الیه په پرې خودو باندې د استعمال راغلی یا انده د اوریدل شي چې بدی کې مستند الیه با نه ذکر کې لکه بدی واقعاتو کې لیکلي دي رمیه من غیر رامین رمیه من غیر رامین د چلو چې یو سړی یو پیره یو سړی او بادشاہ او دا هغه بادشاہ نومو حکم ابن عبد یغوث د یو ځای غبغب دا غینو غبغب هغه غب ته دی تللی او دوی چې زه به هلته ښکار به کوم او څو پورې چې ښکار مې کړی نه دی که نه څو پورې چې مې ښکار کړی نه دی نو لکه زه به د دې ځای نه کوزېږم نو دی په مخه د هغه شي به ویشتلو
او غشي چې دا بل ښکار بنه لګیدو نو د زوی په رړا خوښ ورته بابا او ساده راغله غشي لګی نو او راځه کور ته راځه روټي موټي بوغسو او بیا راوځو جنا راشه بچی ته یو دوه درې ولا دا زوی جنین دام غشي وشتل جو ونه لګیدل نو دې سټه د قار هغه دا غزار کو هغه شی غزار کو دا قار غزار کو ولې نو مړه نو چې کله هغه شی غزار کو جو په ښکار باندې ولګیدو او رمیه من غیر رامن و دا بغیر د وشتون کې نه ولګیدو لکه مطلب دې ساعت نه موږ وشتو او نه وشته لګیدو او چې ما غزار کو رمیه من غیر رامن نو اصل کې دې سو هاذا رمیه من غیر رامن دا ښکار او وشتل شو بغیر د وشتو او هاذا بغیر نه استعمال کړي هذا چې کله دا خبره کوله نو رمیه من غیر رامن وي نو دا وس دا مسلم حذف شوی دا ځکه دې په حذف باندې استعمال شو وارد ده لکه پوه شو بني معنی او ترک نظر یا دغه نظر پر خود لکه الرفع على المدح او الذم او الترحم لکه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نسنګ به بس اعوذ بالله من الشيطان هو الرجيم دا زم دا وجنه دا کو اما دغه هو ضمیر حذف کو او اعوذ بالله من الشيطان هو الرجيم او بسم الله الرحمن هو الرحيم پوه شو مې باندې نه دا دغه شو غلط دغه وجنه یا اللهم ارحم عبدك المسكين یا الله تبقبل مسكين بنده باندې رحم وکړي یو خود سره اللهم ارحم عبدك المسكين او دویم اللهم ارحم عبدك یا الله تبقبل بنده باندې رحم وکړي هو المسكين چې هغه سره نو دلته کې دا د رحم د وجنه مسلم له حذف کړی دا او په الرجیم کې د زم د وجنه مسلم له حذف کړی دا او په الرحیم کې د مدح د وجنه مسلم له حذف کړی دا لکه پوه شو به دی باندې یاد بشیره ته دا صحیح